أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وصحبه وسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. دا د مشکات اول حدیث ته. په دې حدیث کې اجمالی بحثونه دو دي، اول عمومی او دوهم خصوصی. په عمومی بحث کې و خبرې ذکر کو، احوال الراوی دا یو، اسماء الحدیث دا دوا، فضیلت الحدیث دا درې، شان ورود الحدیث دا څلور، وجه التصدیر بهذا الحدیث دا پنځه، ما هو المقصود من الحديث د شپږ، رتبه الحديث د و. نو دا و بحثه په عمومي بحث کې کو، او په خصوصي بحث کې د دې حدیث د جملو تشریح ذکر کیږي. نو په عمومي مباحثو کې اول احوال الراوی. د دې حدیث د راوی اسم محض عمر بن الخطاب ده، اسم کنیه ابو حفص ده، لقب فاروق اعظم ده. په مکه مکرمه کې په شپږم کال د نبوت په اسلام باندې مشرف شو. څلوېښتم مسلمانو، د دنه مخکې 33 نارینه او 6 زنانه مسلمانان شوي. د 10 مبشرو نه ده. اول من سمي بامیر المؤمنین، اول هغه کس دی چې د امیر المؤمنین په لقب باندې ونازول شو. د 14 هجری نه تر 23 هجری پورې 10 کال خلیفہ و. په 23 هجری کې ابو لؤلؤ د په زهر الوده خنجر باندې اوهلو شهید شو. مرویات 510 یا 509 چې ټول مرفوع دي. د قاتل ابو لؤلؤ ایرانیانو، شیعاګانو، روافضو هغه باندې یو غاټ زیارت غوندې جوړ کړی دی د برکت د پاره او د تبرک د پاره د دې کافر قبر ته ورځي. دویم بحث اسماء الحدیث. د دې حدیث ډیر نمونه دي او کثرت د اسماء دلالت کوي په عظمت او شان د دې حدیث باندې. نو یو نوم د دې حدیث حدیث النیات ده، دوهم نوم طلیعة الکتب ده، ځکه چې د ډیرو کتبو د حدیثو په اول کې راغلی ده. طلیعة الکتب د دې وجه نه ورته وایي. دریم نوم حدیث عمر فی باب النیات ده. دریم بحث فضیلت الحدیث. د دې حدیث په صحت او عظمت باندې د علماو اتفاق ده. یو شپږ قوله به د الله پاک په توفیق د دې حدیث په فضیلت کې زتا سو تر نقل کم. علما فرمایي چې دا په هغه احادیثو کې داخل ده، انما الاعمال بالنیات، په هغه احادیثو کې داخل ده په کوم باندې چې د اسلام مدار ده. کتاب الاذکار النوویہ، شرح الفتوحات الربانیہ، جل اول صفحه 3. دویم امام عبد الرحمن ابن مهدی فرمای چې من اراد ان يصنف کتابا فليبتدئ بهذا الحديث. کتاب الاذکار جل اول صفحه 6. څوک چې اراده لري چې په علم الحديث کې کتاب ولیکي نو د کتاب په اول کې دا حدیث ولیکي. دریم امام شافعی رحمه الله د دې حدیث په باره کې فرمایي چې ان هذا الحديث يدخل فيه نصف العلم. په دې حدیث کې نیمه علم داخل ده، ځکه د اعمال تعلق یا د جوارح سره ده او یا د قلب سره ده. اول ته عبادات وي، عبادات بدنی، او دویم ته عبادات قلبی وي، او د نیت تعلق د قلب سره ده، نو ځکه ورته نصف العلم وي. څلورم بعض علما ورته ثلث العلم وي. امام بهقی ورته داسې توجیه بیانوي چې د بنده اعمال یا د قلب سره متعلق وي، او یا د لسان سره، او یا د جوارح سره، او د قلب عمل نیت ده. الفتوحات الربانیہ جل اول صفحه 3. امام ابو داود فرمایي چې د اسلام مدار په 4 احادیث باندې ده. انما الاعمال بالنیات دا یو، من حسن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه دا دوام، الحلال بين والحرام بين دا دري، او ازهد فی الدنیا یحبک الله دی څلور،
امداد څلور وړه طاهر ابن مفوض په یو نظم کې داسې بیانې چې عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية اتق الشبهات وازهد ودع ما لا يعنيك واعمل بنية. مدار د دین په څلورو کلماتو دی او دا څلور جملې د پیغمبر علی السلام جملې دي. اتق الشبهات چې په دې حدیث کې ذکر شوی دی چې الحلال بین والحرام بین. وازهد دا زهد په دې حدیث کې ذکر شوی دی چې ازهد فی الدنیا یحبک الله. ودع ما لا یعنیک چې دا په دې حدیث کې ذکر شوی دی چې من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنیه. او وعمل بنیت په دې حدیث کې ذکر شوی دی چې انما الاعمال بالنیات. شپږم امام احمد ابن حنبل فرمایي چې د اسلام اصول 3 احادیث دي. انما الاعمال بالنیات یو، الحلال بین والحرام بین دی 2، او 3 من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. دا د بدعات په باره کې چې کوم حدیث دی. شان ورود حدیث څلورم بحث شو. شان ورود د حدیث امام طبرانی په صحیح سند سره د عبد الله ابن مسعود نه د دې حدیث شان ورود را نقل کړی دی چې یو صحابي رضی الله عنه ام قیس رضی الله عنها ته د نکاح پیغام ولېګلو. نو دی بی رضی الله عنها ورته د هجرت شرط لګولو. هغه صحابي شرط ومنلو او د دې بی سره نکاح وکړه. بیا هغه صحابي په مهاجر ام قیس باندې مشهور شو. د دې صحابي نوم نه دی معلوم، خو د دې بی نوم قیله ده. د دې ام قیس نوم قیله و او دا صحابي په مهاجر ام قیس باندې مشهور شو. اوس که تاسو اعتراض وکئ چې ابو طلحه رضی الله عنهم د نکاح په شرط باندې اسلام راوړیو، ام سلیم رضی الله عنها ته د نکاح پیغام ولېګلو، هغه ورته د اسلام شرط وړاندې کړو. ابو طلحه رضی الله عنه په دې شرط مسلمان شو او نکاح ورسره وکړه. نو د اسلام مسأله خو د هجرت نم اهمه ده او بیا هم د نبی علیه السلام نه ور باندې انکار نه دی را نقل شوی. تاسو ورته جواب ورکئ چې د ابو طلحه رضی الله عنه اراده ډیره د مخکې نه وه چې د مسلمان شي. د ابو طلحه د مخکې نه اراده د اسلام وه. البته د ارادې د اسلام سره د تزویج د مباح تزویج نیت هم شامل کړو. نو طردن للباب چې یو مباح نیت د عبادت د نیت سره شامل شي نو پروا نه لري. لکه یو سړی چې طواف کوي او ورسره د ملازمت الغریم نیتم یو ځای کړی وي چې قرضدارم د نظر لاندې ساتم، نو دا څه ګناه نه لري. که تاسو اعتراض وکړئ چې د مهاجر ام قیس د پاره ولې دا توجیه نه کوئ چې د مخکې نه اراده د هجرت کړې وه لیکن د مباح تزویج نیت هم ورسره شامل کړو، نو تاسو ورته جواب ورکئ چې د مهاجر ام قیس په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نکیر را نقل شوی دی چې ومن كانت هجرته الى دنیا یصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیه دی. پنځم بحث وجه د تصدیر د کتابو په دې حدیث باندې. صاحب د مشکات د کتاب په اول کې دا حدیث ولی راوړو. اوله وجه للاقتداء بالسلف، اقتداء د اسلاف پسې کړی دا. ما تاسو ته د حضرت عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله قول پیش کړو چې من اراد ان يصنف کتابا فليبتدئ بهذا الحديث. څوک چې اراده لري چې په علم الحديث کې کتاب ولیکي نو د کتاب په اول کې دا حدیث ذکر کی. دویمه وجه د تصدیر د کتاب په دې حدیث باندې التنبيه على تصحيح نیت المؤلف. طالبانو ته تنبیه ورکړي چې ګوره طالبانو د دې کتاب د مصنف نیت خالص د الله رضا او د پیغمبر علی السلام د دین خدمت او د ذخیره د احادیث حفاظت ده. نو د خپل نیت د صفای ذکر کوي علی سبیل التحديث بالنعمت. او څلورمه وجه د تصدیر د کتابو په دې حدیث باندې التنبيه للمعلم والمتعلم على تصحيح النیه. معلم او متعلم طالب او استاد ته تنبیه ورکړي چې خپل نیتونه سم کړي. د فنونو په لوستلو کې کنیت صحیح وي، یعنی په دې نیت باندې فنون ولوستل شي چې دا د مقصود د لپاره موقوف علیه دي،
نو بیا الله پاک په دې فنونو باندې ثواب ورکوي. او کدا نیت یو طالب ونکي نو د ثواب نه بخالی وي خو وبال بم نه. او په علوم عالیه او مقصودو کې کنیت صحیح نشي نو بیا وبال او عذاب ده. لکه په یو حدیث کې راځي چې الله به د قیامت په ورځ 3 کسره ولي، یو سخی، بل مجاهد او بل عالم، او دوی به جهنم تراکاږي چې سخی د الله د رضا د پاره نه کړي، جهاد د الله د رضا د پاره نه کړي، او عالم علم د الله د رضا د پاره نه کړي. نو نیت سمول دا موقوف علیه د ټولو عباداتو دي. او پنځمه وجه د تصدیر د کتابو په دې حدیث باندې دا ده چې په دې حدیث کې د هجرت لفظ ده. نو طالب ته تنبیه ورکړي چې د علم د حصول د پاره د ټولو نه مخکې د دنیوي مشاغلو نه هجرت پکار ده. ته به علم ته ټول ځان ورکړي نو تا ته به علم لږ ځان درکړي، د دنیا ټول مشاغل به پرېږدي. او شپږمه وجه د تصدیر د کتابو په دې حدیث باندې دا ده چې د دې حدیث تعلق د نیت سره ده. او نیت د زړه قصد وي، او د زړه قصد په ټولو اعمالو باندې مقدم وي طبعا. نو ذکرن مقدم کول پکار دي ليوافق الوضع الطبع. شپږم بحث ما هو المقصود د دې حدیثنا. د عام فقهاو په نيز ما هو المقصود د حدیثنا تفرقه بین الاعمال ده، یعنی چې شرعا کوم عمل معتبر ده په دې حدیث کې دا بیانېږي، کوم معتبر ده او کوم نه ده معتبر. دارنګه په کوم عمل باندې ثواب مرتب ده او په کوم باندې نه ده مرتب. نو یو غرضی تفرقه بین الاعمال ده، او دویم غرض ترغیب ده الى الاخلاص فی الاعمال، چې په اعمالو کې د نیت خالص کول ضروری دي. دا اراده کول پکار دي چې زه صرف الله راضی کم. ومبحث رتبه الحديث. ګوره طالبانو دا حدیث غریب دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوازې حضرت عمر رضی الله عنه روایت کړی دی. بیا دا حدیث حضرت عمر په منبر ولوستلو، لیکن بیا هم ترې روایت کوونکی یوازې علقمه دی، او د علقمه نه روایت کوونکی یوازې محمد ابن ابراهیم دی، او د هغه نه یوازې بیا یحیی ابن سعید روایت کړی دی، او د یحیی ابن سعید نه وروسته بیا تقریبا دا تواتر ته رسېدلی دی. یحیی ابن سعید نه وروسته په 150 سندونو باندې روایت شوی دی، او بعض علما وایي چې په 300 سندونو روایت شوی دی، او بعض وایي چې په 600 سندونو باندې مروي دی. لہذا دا یحیی ابن سعید نه وروسته دا حدیث متواتر دی. خداغه نه مخکې دا حدیث غریب دی. نو دا غریبواله د صحیح والی سره منافی نه دی. د صحیح البخاری اول حدیث هم غریب دی او اخر حدیث هم غریب دی. او دغه حدیث چې انما الاعمال بالنیات دی، د ټولو محدثینو د دې حدیث په صحت باندې اتفاق دی، خو بیا هم دا حدیث غریب دی. لہذا په هدايه کې کله یو حدیث راش او بیا په نقطه یا په حاشیه کې ورسره لیکلی چې غریب، نو دا کمزرف غیر مقلدین اعتراض وکي چې د دې غریب معنا دا ده چې دا حدیث کمزور دی. ګوره طالبانو دا حدیث هم غریب دی او متفق علیه دی. غریبواله د حدیث د صحیح والی سره منافی نه دی.